والتابعين النهج أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف منا محبت سره حضور کو بارگاہ وړاندې کې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى على صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وعترتك يا خاتم النبيين گرامی قدر لری نزدین راتلونکو مشرانو نوجوانانو بزرگانو مهمانانو مهبازانو او معزز خلق تاسو ټولو ته زه خوش آمدید هر کله ویم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته 24 مارچ 2023 با مطابق 2 رمضان 1444 سنی هجری الله رب کریم دے د دې بابرکته ساعتونو نه الله مونږ ته فایده اخیستلو توفیق نصیب کړي یاد وساتئ نن داسې ورځ دی چې د جمعې په ورځ باندې په هر یو ساعت کې په هر یو منټ کې الله رب کریم لس لکه خلق له جهنم نه وباسي او جنت ته دننه کوي دا نن یو داسې ساعت دی د جمعې ساعت چې دی خو ما عزتمندو فارسی و مقوله د عربی فارسی وی قدر زر زرگر شنید قدر جوهر جوهر است وی د زرو په قدر باندې زرگر پوهیږي او د مرغلرو ډایمنډ چې ورته وایي د هغوی په قدر باندې جوهري پوهیږي څوک چې د مرغلرو کار کوي مونږ ته څه پته کتاب لیکي یو ځای کې بادشاه خپل مصاحبینو سره روان دی نو څه ګوري چې یو کس ته اخوانه د غره په سر باندې یوه ونه ولاړه ده هغې ونې ته دی ګټې ورولي کاڼي ورولي کاڼي دې خوا راځي بادشاه چې کاڼي واخیستل ښه ډېر کاڼي نو مصاحبینو ته دا کس راوغواړئ چې کس یې راوغوښتلو هغه ته وایي په دې کاڼو ته څه کې وایي دا ونه په ګټو باندې ولم په دې کاڼو یې ولم چې څه میوې بیرې ما ته راښکته شي وایي تا ته پته شته چې دا د څه کاڼي دي وایي نه دا کاڼي دي که نه وایي دا عام کاڼي نه دي بلکې دا هیرې دي مرغلرې دي او دا تا په خپلو ګوتو خپل لاس نه ضایع کړل نو ما عزتمندو دې حکایت مطلب دا دی چې مونږ ته د الله کم وخت را کړی دی دا وخت یو منټ یو سیکنډ مونږ د پاره دا هیرې او مرغلرې دي خو که مونږ د دې هیرو د دې مرغلرو وخت وپېژنو کلیوبي یو بل حکایت لیکلی دی او یو سړي چېرته پخوا زمانه یوه هیره پیدا کړه بادشاه ته یې راوړه بادشاه ورته وایي د دې قیمت زه تا ته نشم درکولی خو لاړ شه په ځمکه کې دننه تیخانه کې زما خزانې دي تا ته زه ټایم درکوم سهار نه تر مازدیګر لمر پرېوتو پورې چې ته څه پکې باسلی شې ته وباسه سړی راغی خپل خر یې راوستو خره پسې یې ګاډۍ تړلې وه چې یاره زه به فلانی شی ته اوچتوم فلانی چې را دننه شو ګرځي پکې یاره چې دا اوچت کما دا اوچت کما دا اوچت کما ګرځي پکې په دې کې د بادشاه یو خصوصي د دې پاره کم بیټ چې تیار شوی او تخت تیار شوی هغه تخت ته ورختو سړی ډېر زیات ستړی و وایي راځه لږ ارام وکړ ډېره اوږده ورځ ده څه خو به تې وباسې خامخ نو چې څملستلو بس ده ته پته ونه لګېده چې په خوب کې څومره وخت تېرېږي مونږ ته هم پته نه لګېده بس دی وده دی چې دی کې بادشاه کسان راغه او دی خپل آسونه ونیولو او بار ته یې وباسلو وایي ځه ټایم دی پوره شو دا څه دی پاره قرآن کې الله بار بار فرمایي فاتبروا یا اولی الادبار یا
اولی الادبار. اللہ فرمائی اے عقل خاوندانو فاتبرو یا اولی الالباب، اے عقل خاوندانو غور کوئے، فکر کوئے. تاسو ما چې د دنیا ته رالیږلي دې پاره مې نه رالیږلي. حقیقي زندگی مونږ د پاره هغه زندگی ده، آخرت زندگی. او آخرت زندگی و پس ښایسته کېږي. آخرت زندگی و په دې ښایسته کېږي چې په دنیا کې مونږه کور والو سره چې څنګه ښه معاملات دي داسې بهر والو سره وي، چې بهر والو سره مونږه ښه معاملات دي داسې کور والو سره وي. بیا به ته هغه روجهدار یې چې نبی علیه السلام فرمایي روجهدار سړی په کوم لوښي کې خوراکو کې هغه لوښی هم د دې پاره د بخښنې دعا کوي. بیا به ته هغه روجهدار چې په کومه بستره باندې سملې هغه بستره هم وایي یا رب په ما باندې روجهدار سړي آرام وکړو، یا رب د جنتي هغه سکون او راحت والا بستره ور نصیبه کړي. مونږ ګورو عوام روجې وي اوس عجیبه په شان ته روجې وي. زما رونو یاد وساتئ کومه روجه چې تاله د روحو نه منع نه کي، کومه روجه چې ستا له غیبت نه د سترګو روجې نیسلو نه منع نه کي، په خوله باندې تا کنټرول را نشي، نو دا روجه نه ده. داسې روجه خو به مونږ زناور ته هم پېشمني په ټیم باندې خوله ورو تړو ماښام کې بیا ورکوله وکړو، نو څه به ووایو چې روجه یې وه. روجه وایي څه ته؟ روجه فقط د دې شي نوم نه دی. روجې منع کېږي ځان نیسل، تمسک ځان نیسل دی، نیکیو پورې نیکی رانیولل دی، او له ګناه نه ځان منع کول دی. روجه د دغه شي نوم دی. اوس که چېرته روجه ستا دا کارونو نه منع نه کړي نو دا روجه دی، په حقیقت کې روجه نه فرض دی ادا شو، الله په دربار باندې فرض ادا شو. حکم ثواب چې بخاری حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمای الله فرمای الصوم لی وانا اجزی به، روجه ما د پاره او روجه بدله زه په خپله بنده ته ورکوم. دی ولی و فرمایل منځ هم مونږ الله د پاره کوو، زکات هم مونږ الله د پاره ورکوو، حج هم مونږ الله پاره کوو، خدا روجه ته دومره تخصیص الله ولې ورکړلو؟ محدثین فرمای دا دی له جاته چې دا روجه یو داسې عبادت ته چې پته نه لګي چې فلانی شته او که نشته. او زما متعلق پته خو ګماني چې دا روجه دی، کیدای شي ما روجه نه وي، داسې ستا متعلق په ما ګماني د روجې میاشتې روجه وي، خو حقیقي علم الله ته دی. نو دا بنده او الله ترمنځ یو راز دی، دې له جاته الله فرمایي چې د دې بدلا د دې جزا به زه بنده ته په خپله باندې ورکړم. هی زما وروڼو مونږ روجه په څه کې تېرېږي؟ لږ دې مونږ دې ته سوچ وکړو. چېرته زه د خپل نفس، چېرته زه د خپل خواهش غلام خو نه یم. عبادت دپاره مونږ قسمه قسم بانې لټو، یاره جی دا بیماری ده، یاره جی دا عذر دی، یاره جی زما دا مسائل دی، دا مسائل دی. یاد وساتئ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں. انسان نه چې یو ځل وخت تیر شي او وخت بیا نه راځي. د ستا په سر کې ستا په ګیره کې چې یو ویښته سپین شو که نه، ته به ډېر په ده باندې رنګونه ولګیا، تورولو کوشش به کوې، کلونو راسې خدای به دوباره تور نه کړي. داسې انسانه د تا وخت چې تا نه تیر شي هغه وخت بیا سړي ته نه راځي. امام ابن سیری رحمت الله علیه ته یو سړی راغی، جی بیګم یو خوب ولیدو. وی څه دې وکتل؟ وی خوب مې وکتلو ځنګل کې زه منډې وهمه، ما پسې ازمری منډې وهي. نو زه یوې ونې ته ورختلو کوشش کوم، یوې څانګې ته لاس وراچوم، ځان پې راځوړند کړم، خو هلته ماته یو بل مصیبت را پیښ شي. وی څه مصیبت؟ وی دا مصیبت چې وګورم ښکته یو غار وي، په غار کې دوه ماران وي او زمری هم راته ولاړ دی، او کومه ونه چې ما د کومې ونې څانګه چې ما نیولې وي هغه هلته دوه منګکان راشي، یو سپین وي او یو تور وي، او د هغې په خوړلو باندې شروع شي. خو ای ابن سیری رحمت الله علیه یو بل کار را سره وشي.
وی څنګه وی په دې کمې څانګې باندې چې ما لاس نیولي دلته رخواته ده شاتو د ګبین یوه چته وي زه په هغې کې مشغول شم او بس ما ور سوچ نه وي چې په دې کې دا منګکان چې دي زما هغه څانګه ما تر کټ کې زه پرېوځم اول مې زمری ونیسي او بیا هغې نه بعد دې غار ته لړه شم د دې خوب څه تعبیر دی څه معنی دی وی د دې خوب تعبیر د دې خوب معنی دا دی چې دې ځنګل نه مراد دنیا دی او دا زمری چې تا پسې منډې وهي دا د ستا په ژوند کې تا پسې مرګ لګیا دی منډې وهي او دا مخې ته کم غار چې دی دې غار نه مراد د ستا قبر دی او دا ماران چې دی پکې دا د ستا عمل دی او دا کمه ونه چې دی دا د ستا ژوند دی ژوند او دا کم منګکان چې دی دا څانګه چې تر کټ کی دا د ستا ورځ او شپه دی چې ژوند دی کټکۍ لګیا دی او کم تا د شاتو کومه چته چې وکتله دې نه مراد د دنیا خوندونه دي چې ته پکې ډوبې بس د دنیا په خوندو کې ته ډوب شوې تا ته پته ونه لګېده ورځ او شپې د تا ژوند سلسله کټ کړله بس چې را پرېوتې مرګ ونیسلې او مرګ نیسلو سره سره ته قبر ته غزار شو بیا خو دې ستا عمل اخوا دی یادو ساتئ ما عزت مندو قرآن مجید کې الله فرمایي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بیا په هغه ورځ به له ستاسو نه زما یو نعمت تپوس وکړلی شي نن هم دا د وړو بحران دی څوک کاډ ورته اوچت کي فلانیا زه راغلی یم ما ته خو لږ وګوره زه راغلی یم بیا که چېرته لږ ښه وی پوزیشن دی ښه اگر چې ته د دې مستحق نه یې خو چې تا سره روپۍ بیا به اشارت ته وکړي وایي سیټ ته شه بیا به تا ته درکړم او که ښه نه وې بیا که ته ډېرې چغې ووهې که نه څوک دې پېژني هم نه دا د دنیا معاملات دي دنیا دا مونږ ته د آخرت رنګ ښایي قرآن کې الله فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه هغه داسې ورځ دی چې نن خو ته ورور دی پاره مړی هم کوې نن خو ورور اعلی تعلیم دی پاره ته هر څه کوې زوی نوکري دی پاره ته رشوت هم ورکوې خو قرآن وایي دا داسې ورځ دی یفر المرء من اخیه چې انسان به له خپل رور نه هم منډه وهي داسې یوه ورځ دی الله فرمایي دا روژې نه مخکې شپې ته زلزله وشوه دا ایس نه دی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نه تپوس دی فرمائی نبی علیہ السلام نه تپوس قربان زلزله ولی راځي یو ځل په مدینه کې زلزله شوه وی ولی راځي وی کله چې د انسانانو ګناهونه په ځمکه باندې زیات شي نو الله په دوه شیزونو تنبیه ورکوي یا لمر په تندر ونیسي یا سپوږمۍ په تندر باندې ونیسي سورج ګرهن چاند ګرهن چورته وای یا الله رب کریم احد غره ته فرمای چونکه دا احد غر چې دی دا تقریبا 9 کیلومتره اوږد دی په دنیا کې لدنه بل اوږد غر غټ غر نشته دی او هر غر سره د دقت جرړې ملاو دی نو الله د ته فرمای حرکت وکا نو دای چې کم زی ته خوخوي اغاز مکه ته الله رب کریم حرکت ورکي چې ای زما بندگانو ګورز دی باندې قدرت زما دی تاسو سیده شئ خپل اعمال درست کړئ چا اعمال درست کړه زمونږ جماعت چې څنګه کال 12 میاشتې شړوي سهار کې والله اکا شانته یو هم پزړه کې ترس نه راغلی چې یاره مرګ رانږدې دی صرف دا خو نه دی چې مونږ سکول والا توبه وباسو غوږونه راکاږو یاره به توبه مې ده نه حقیقي زړه نه رب طرف ته متوجه کېدل قرآن کې الله فرمای اذا زلزلت الارض زلزالها څه وخت چې ځمکه وخوځولی شي حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د دې په تفسیر کې فرمای زمکه خوځېدل به داسې وي لکه یوه کمزورې نازک څانګه چې لاس کې ونیسي ویې جړه کوي فرمای داسې به وي اب څنګه زلزله وي نن خو کورونه پرېوځي بلډینګونه پرېوځي هغه زلزله به داسې نه وي دا شیزونه خو به پرېوځي فرمای و اخرجت الارض اثقالها په دې ځمکه کې چې څه دي هغه به د ځان سره راپورته کړي یومئذ تحدث اخبارها دا ځمکه به په دې ورځې خبرې کوي
د کمې ځمکې باندې چې ته ګرځې ای انسان دا ځمکه به د ستا اعمالو متعلق خبرې کوي. نن خو ته ووایه خوشبوی ولګو ښایسته لباس واغونده بس جی دا خو حاجي صاحب دی دا فلانی قاري صاحب دی. نه یاد وساته دا ځمکه نبی علیہ السلام فرمایي روایتو کې راځي چې انسان کله ګناه وکي نو په ده باندې 4 ګواهان وګرځېږي 4 کسان په ګواهان په وګرځېږي په ورځ د قیامت په دی منکر وي خو 4 کسان به ګواهي کوي. یو به ځمکه په ده باندې ګواهي کوي یو به هغه ورځ په ده باندې ګواهي کوي یو به د دغه انسان خپله باډۍ دا خپل وجود په ده باندې ګواهي کوي د خلاف پي او بل به اعمال لیکونکي فرشتې چې دی هغه به وایي یاره به موږ د دې خبرې ګواهي کړو چې دا ګناهګارو ده دا ګناه کړ. انسان روجې غوندې میاشت راغه تا کې چینجنګ رانغی تا کې تبدیلي رانغه ته به کله سیده کېږې ته به کله الله وال جوړېږي. دا بهترینه میاشت تا نه تېرېږي ته په غفلت کې پروت دی تا ته فکر نشته د عبادتونو تا ته الله یادولو فکر نشته دی. ورځ په ورځ مقصد دا دی نبی علیه السلام فرمایي انسان بوډا شي کمزوری شي خو د ده 2 شیزونه چې دي هغه ځوان شي د ده 2 شیزونه چې دي هغه ځوانېږي. څه شی فرمایي یو د لوی عمر تمه کول او یو د دنیا خواهشات. انسان چې څو عمر زیاتیږي مرګ ته ورنږدې کېږي دوره د خواهشات سیوا کېږي او دوره دی څه کوي دی وایي چې یاره بس ښه ډېر عمر وی او ښه ژوند تېرېدی. عمر خو مخکې خلکو تېر کړی دی 1000 کاله 500 کاله فرعون 400 نه پاسه عمر و 300 کاله فرعون داسې تېر کړ چې په سر کې درد هم نه راغی. دې له جاته خو د خدایي دعوه کوله چې په سر کې درد هم رانغی خو هم زندگی تیره کړه. ما عزتمندو قدرمندو ما مقصد دا دی چې موږ ژوند تیرو چې په خپل ژوند باندې بیا پښیمان نه یو چې په خپل ژوند باندې مونږه بیا خفه نه یو. نن روجې مبارکه میاشت دی مونږ مسلمان سره غمخواري نه کوي بلکې دوکدهي شروع دی. که مونږ دا وغواړو چې یاره مسلمان دی او زمونږ په معاشره کې غریب خلک اوسېږي په دوی دپاره دا یو شیز مونږه سرکاري نرخ نه یا وقتي طور باندې حکومت له طرفه کم نرخ وي له دې نه مونږه کم کو نو الله به په هغې کې هم تا ته برکت درکوي او ګټه به درکوي. خو انسان څه کوي انسان سوچ او فکر وړی دی چې یاره نه چې زه ډېرې وګټم هر یو شیز ریټ زیات شي. روجه کې خلک اختر د پاره جامې جوړي درزیان مونځونه هم ورپسې پرېږدي تراویح هم ورپسې پرېږدي او څه کوي ریټ زیات کړي. یاد وساتئ دا به هر یو انسان نه تپوس کېږي د تا د جامو ګنډلو سیزن دی خو ورسره د عبادت هم سیزن دی الله بنده تا ته اوس یو سبحان الله باندې لک سبحان الله په نورو میاشتو کې ویلو ثواب ملاویږي. یو فرض الله تا ته په 80 فرضونو بدلی یو نفل تا ته الله په فرضو باندې بدلی دا په نورو میاشتو کې نشته. دا یاد وساته دغ شیز نه فایده واخله دغ شیز نه فایده واخله. زمون مسلمان الله دې معافیو کې اورو په پوهېږو خو عمل نشو کولی. هغه عمل نه کولو وجه څه شی دی دا تاسو فکر نه دی کړی غور مو نه دی کړی. نیکي باندې پوهېږې نیکي تا ته پته هم شته خو ته عمل نشې په کولی نو هغې وجه څه دی هغې وجه دا دی چې د ستا زړه چې دی دا له ګناهونو نه خاص شوی دی. نیکي کوم خوند او لذت دی هغه تا ته نه میلاویږي. جومات کې خلک 6 ورځو ختم ته ولاړ دي تا زړه نه غواړي تا زړه نه راپورته کېږي. دا څه شی دی د ستا په زړه باندې د ګناهو خاوالی پروت دی دې له جاته تا ته نیکي خوند نه درکوي. چې کله انسان زړه صفاوي نبی علیہ السلام فرمایي د انسان په زړه باندې یو طرف ته فرشته بل طرف ته شیطان ناست دی. شیطان کوشش داوي ګناه ته راکاږي فرشته کوشش داوي چې نیکی ته راکاږي. پس کچیرته دا انسان نیکی طرف ته مایل شي د ده زړه صفا شي شیطان وایي ما د پاره ځای نشته ته پاس بیا دی نیکی
نیکی د تخوان ورکوي نور خلق هم نیکی ته رابلي او کله چې دی ګناه کوي ګناه له پاسه ګناه کوي د ده زړه باندې یو تور ټکی وشي بل وشي حتی چې د ده زړه چې دی دا تور شي بیا فرشته وایي اوس ما دپاره دلته دا پاته کې دا ځای نشته دی نو فرشته ته پاسې شیطان ته پاته شي نبی علیہ السلام فرمایي بیا دا انسان کار چې کوي څه کار کوي پته شته فرمایي دی به اول قتل کوي قتل نن قتل څومره زموږ په معاشره کې عام شو معمولی خبرو باندې قتل کیږي پرون ما سوشل میډیا باندې وکتل په پنجاب کې یوې جنۍ او الګ تر زامن او لونه خپل منځ کې تعلق نو ترې هغه لور نه ورکوله دی الګ ته نو څه وخت د دې جنۍ جنجو چتولو نو بس دی راغی 2 ګولۍ هغه وویشته په سر کې د ناوې په جامو کې په دې روجه کې پرون او بیا یې هغه پیستول خپلو مازغو ته ونیولو ځان یې اوچت کړو نو د دې فایده څه شوه د دې زندګي فایده څه شوه نو دا هم یو ځان له موضوع دی د سوشل میډیا مونږ نوجوان نسل څومره تباه برباد کړ څومره تباه برباد دې کې فایده څه شوه نبی علیه السلام فرمایي دا حدیث یاد کړئ په زړه تختۍ باندې ولیکئ په زړه ګلدسته کې سجاو کړئ فرمایي څوک هم چې خودکشي وکړي دا خودکشي نه دی خودکشي خپل ځان راکاږل خپل ځان مړول خودکشي څوک هم چې خودکشي وکړي فرمایي په کم یو شیز چې دی ځان مړ کړي تر ورځ د قیامت پورې به دی ځان وجني بیا به ژوندی کېږي بیا به ځان وجني بیا به ژوندی کېږي بیا به ځان وجني چې په څه یې ځان مړ کړی وي کم تکلیف چې د تیر کړی وي تر ورځ د قیامت پورې به دی دا تکلیف مسلسل تیروي څه فایده کم باغونه دي ستا دپاره انسانه چې ته خودکشي کوې دومره د دنیا بوجونه په تا باندې چرته هم الله او الله رسول په کلام کې دا نشته چې تاسو له زندګۍ نه تنګ شئ دنیاوي معاملات په تاسو باندې دومره زیات شي بیا خودکشي وکړي نه لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په چا باندې هم دومره بوج نه اچوي چې د ده له وس نه باري دا خو مونږ یو چې خپلو خواهشاتو له جهته 15 لکه 20 لکه 10 لکه 1 کروڑ 10 کروڑ دا روپۍ مونږ په ځان باندې ډمبر کړي دي چې به خپل ځان سره آخرت ته ویسو نو ما عزت مونږ داسې نه دي کول الله دین صحیح په معنا کې زده کوي الله دین صحیح مفهوم په ذهن کې کېنوئ کورې داسې نه چې خطا لاړ شي الله رب کریم دی مونږ ته رمضان په محبتو سره تیرولو توفیق نصیب کی په عبادتو سره تیرولو توفیق نصیب کی